زه پښتون قوم ته زما یو خواست دی، التجا ده چې ټول راغونډ شئ په یو پیج شئ. زما خواست دی علما کرامو ته چې زه په دې نه پوهېږم چې تاسو د خلکو انجکشن والي دي که څه مسله ده. دوه علما کرام په دې لنډ ورځو کې شهیدان شو. حمیدالحق صاحب د اکوړي مدرسې ډېر یو خوږ نر پښتون سړی و او د دې سټیټ د سپر سټیټ د ډانګ دی هغوی یو ډېره ښکلې مدرسه چلوله، شهید کړی شو، غلطه وشو. قوم له په هغې راپاڅېدل پکار و، چونکې قوم په هغې راپانسېدو. نن مفتي منیر شاکر صاحب چې هغه یو تینکر و او عالم و او هغه یو خپل ډېر جید و په یو نوي نهج باندې هغه د اسلام خپل توسط سره یو ډېره ښکلې عکاسي کوله. او دلته چې تاسو د علماو کېټګري ته راشئ نو اعتراضاتو دا ټول خبرې په خپل ځای. هغه یو عالم و، نن هغه شهید کړی شو او په خپل کور کې په خپل جومات کې، او دغه رنګې حمیدالحق صاحب هم په خپل کور کې او په خپل جومات کې شهید کړی شو. اوس سوال دا را پیدا کېږي چې د دواړو صاحبانو سیملر سټیټمنټ دی چې موږ ته تھریټس ملو شوي. د دواړو علماو سیملر سټیټمنټ دی چې هغوی په خپل ژوند باندې دا وویلې چې سټیټ موږ ته اوبه خړې کړي دي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې سټیټ موږ ته تھریټ هم راکوي چېرې تاسو ته خطره ده. نو سورس یې چې دې ته پته ولګېده، او دویمه دا ده چې د هغې نه پس هغوی دا کوشش کوي چې ته به وسله هم لګار دی او بیا پولیس ته وینا کول، ځکه چې پولیس هم د سټیټ ایکټرز دی، فوج هم د سټیټ ایکټرز دی. هغوی په توسط سره بیا د هغې تلاشي کېږي چې ته ټوپک نشي ګرځولی. هغې باندې د دواړو علماو چې کوم دی چغې ووهلې.